الکه پاک پاک ټماټر را لواچو او پاک پاک ټماټر دلاچو. دا والے جی یاره ټماټر خو کم نه دي یاره دا وزن د ډېر کم ښکاري. نه لکه دا خو صحیح وزن نه ډېر وخت نه موږ دا کاروبار کوو. زموږ د تور وزن صحیح ښه برابري. څه ووایم نو یاره؟ څه ووایم ما خو ښه په ناپ وزن واچو. زه صحیح ده نو. لکه ته خو ډېر زیات توران وختې. لکه تاله به زه ښه په کیلو کې ښه خپلې روپۍ درکړم. هغه بل ګاک رالی کښېنه ته غلی کښېنه غلی. السلام علیکم ورحمت الله. 1 کیلو راله بادرنګ واچوئ. دا واخلئ قاري صاحب. دا بادرنګ خو کم نه دي یاره. نه چې ما خو برابر وزن وتړو تا خو په خپله ولیده. یاره د دې وزن خو بیخي نشته دی. بیخي سپک دي نو. دا ښه صحیح وزن دی. دی قاري صاحب کور ته یې صحیح. دا لږ بیرته وتلی چې دی لږ وینمه. نه جي دا موږ دوباره چاته نه تړو. تا ته ما یو پېر دا ونه کړلو ستا را مخې. یار دا خو ماته ډېر زیات کم ښکاري. سپک هم دی. نه جي زموږ تپوس وکړئ باغوان بازار کې. دا تاسو بیرته وتلی؟ نه جي دا واپس موږ چاته نه تړو. یو پېر هم وتلی. سهیل بھائی دې خوا لږ راشه یاره. قاري صاحب ولې دوکاندار راله 1 کیلو بادرنګ راکړه او یار دا ماته ډېر کم ښکاري. ته ورشه لږ په خپله چیک کړه. ښه تاسو راکئ قاري صاحب. او که نه یاره وزن خو ډېر زیات کم ښکاري. زه یې په خپله چیک کوم قاري صاحب. یو منټ. نه جي دننه اجازت نشته. دننه را نه شي. یار دا وزن بیرته صحیح وتلی شابه. خپل حق دی قاري صاحب له ورکړه پوره. دا ولې جي دا ستاسو وزن صحیح شو. زه صحیح دی جي. قاري صاحب دا اوس والې دا اوس وزن برابر شو. او اوس یې وزن برابر شه. جزاک الله سهیل بھائی. زما وروره تاسو چې دا کومه دوکه کوئ دا تاسو په خپل کاروبار کې دا دوکه مه کوئ. ځکه چې نبي علیه السلام فرمایلی دي چې څوک دوکه کوي هغه زموږ نه دی بلکې تاسو په خپل تجارت کې رښتیا وایئ او امانتداري په ځان کې پیدا کړئ. نو نبي علیه السلام فرمایلی دي چې یو رښتونکی تاجر او امانتدار به په ورځ د قیامت د انبیاو سره د صدیقینو سره او د شهیدانو سره ورسره وي. نو تاسو مهرباني وکړئ چې په خپل کاروبار کې رښتیا وایئ او په ځان کې امانتداري پیدا کړئ. ان شاء الله آینده لپاره به زه بیا دوکه نه کوم. ان شاء الله. دا دعا مودو نبی دا په حدیثو چې عمل کړي. دا دعا مودو نبی دا. Mr. Riaz Ahmed Star, someone is calling you. Mr. Riaz Ahmed Star, someone is calling you.